ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت مند مسلمانانو مونږ به ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا اخیرنی پیغمبر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خاتم النبیین دی قرآن کریم مبارک کے صراحتاً دا ذکر دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خاتم النبیین دی د دین پس بل نبی یعنی نشی پیدا کړي الله تعالی فرمای ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما الله تعالی فرمای ما کان محمد نبی علیہ السلام مبارک پتا دو سړو کې د هیڅ نسبی پلار نه دی لیکن د الله تعالی رسول او خاتم النبیین دی یعنی په ټولو انبیاء کرامو کې اخیرنی نبی دی الله تعالی په هر یو څه باندې دا پوهه ذات دی نو خاتم النبیین قرآن کریم مبارک چې چرته د ختم ماده دا استعمال شوی دا نو الته په معنا د مخر سره ګور راځي یو څه پتا سي اندازه باندې یعنی هغه بندول چې د بحرنا سسیل یعنی پکې داخل نشي او دننه سسی د دینه چې دا بحر نشي ګوري مثلا قرآن کریم کې الله فرمای ختم الله علی قلوبهم الله تعالی د دې کافرانو په زړونو باندې مهر لګولې دی یعنی د بحر نه ایمان د دې زړونو ته نه نوځي او کوپر د دې د زړونو نه بحر نه راوځي د دینه علاوه په نور آیاتونو مبارکو کې هم چرته د ختم ماده استعمال شوی دا نو دا په معنا د مخر سره راځي اوس د خاتم النبیین مطلب دا شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فراتلو سره الله تعالی نبوت باندې داسې مهر ولګو الله تعالی په نبوت باندې داسې مهر ولګو چې هیڅوک د نبوت په دې سلسله کې دا نشي داخلي او کم انبیاء کرام چې په دې سلسله کې داخلي هغه د دین څوک بحر نشي باسلی ګوري نو نبی علیہ السلام مبارک په خپل هم د خاتم النبیین دا تشریح کړی دا چې زمانه پس بل نبی نه پیدا کیږي فرمای نبی علیہ السلام فرمای انا خاتم النبیین لا نبی بعد ز خاتم النبیین یما په ټول انبیاء کرامو کې اخیرنی نبی هم زمانه پس بل نبی دا نشتا نو په دې حدیث کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د خاتم النبیین تشریح دا په خپل باندې وکړه چې لا نبی بعد نو نبی علیہ السلام مبارک نه پس بل نبی دی دنیا ته راتلو والا دانشتا نو نبی علیہ السلام مبارک دا اخیرنی پیغمبر دی اوس قادیانی چې کافر دی هغه مرتد دی هغه واجب القتل دی اوس عام کافر او قادیانی د پمنس کې ډېر هټ فرق دی په دې خبره باندې ځان پوهه کې چې د عامو کافرانو لکه یهود او نصارا سره کاروبار کول جایز دی او د قادیانانو سره کاروبار کول ناجایز دی دا یو وجه دارا چې قادیانان بغیر د شک او د شبهه نه دا مرتد دي خو د دې سره سره ملحد او زنديق هم دي او د زنديق سره هیڅ قسمه کاروبار دا جایز نه دی ملحد او زنديق دی ته وای چې د اسلامی اصطلاحاتو معنا مراد مکمل دا بدل کی ګوره د اسلامی اصطلاحاتو معنا او مراد د مکمل بدل کی او قادیانان هم داسې کوي ځکه دیوای اسلام نه مراد قادیانیت دی او د رسول نه مراد مرزا قادیانی مراد دی او قرآن کریم مبارک احادیث مبارکو کې چې چرته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر راغلی دی وی د دې نه مراد مرزا قادیانی دی او د صحابو نه مراد خلک دي چې چا مرزا قادیانی لیدلی وي او د سلورو واړو خلیفګانو نه مراد مرزا قادیانی سلور جان نشین چې کم دي دا مراد لري نو چونکه قادیانانو د اسلامی اصطلاحاتو معناګانې مکمل دا بدل کړي دي نو ځکه دی ملحد او دا زنديق دي د زنديق احکاماتو د مرتد نم دا بیا ګوریر زیات سختي د سلورو واړو مذهبونو فقها په دې خبره باندې متفق دي چې د زنديق د توبې نه مخکې ونیول شي نو د توبه به نه قبلېږي او دی به قتلول شي نو لہذا قادیانانو سره کاروبار کول داغي سره پکار نه دی
تعلق هم بر دې سره نه ساتي ځکه دا قادیانان دا مکمل دا کافران دي دا واجب القتل دی پروردګار عالم دې موږ د دې عظیم ګناه نه الله تعالی موږ وساتي چې موږ د دې سره دوستي ونکړو